السلام علیکم ورحمت الله. محترم مسلمانان ورونو ټول نو اولی خبردار څومره کسان چې زمونږ د ویډیو پیغام ګوري چې د ایمان جذبه په زړه کې قرآن سره محبتي، الله د دین سره محبتي، الله د رسول سره محبتي، نو هغه دا ویډیو ډېر مخکې شیر کړي. او دا ویډیو کې یو خاص پیغام دی، هغه دا چې دا کوم لکان چې تاسو ګورئ دا ماشومان، نو دا په دې قلدري کلي درګۍ کې دوی په دې کوڅو کې محلاتو ګرځېده، قرآن مجیدونه یې مفت ورکول. نو هغه قرآن مجیدونه چې کوم دي هغه د قادیانیانو یو غټ میشن دی چې هغوی په هغې کې تحریف کړی دی قرآن مجیدونو کې. نو په دې باندې خلک ګمراه کوي او دغه د ماشومان له ورکړي په دې په ذریعه باندې مفت زنانو له او ماشومان له په دې محلاتو کې ورکول او دا دې کسانو ګیر کړي دي. نو تاسو هم دا عرض دی چې دې قرآن مجیدونو نه اجتناب وکړي، داسې کسان چې بیا مونده نو هغې خلاف کاروایي وکړي. او بل دا چې دا پیغام مخکې نورو خلکو ته هم ورسوئ، او کم خلک چې داسې ګیر شي نو پکار ده چې یو حفیظ راوستلی شي، یو عالم چې دا قرآن مجیدونه چک کړي چې دا آیا صحیح دي او که نه. نو موږ به د خپل دین دفاع کوو، د خپل قرآن دفاع به کوو او هر ټیم کې به بیدار اوسو، ځکه چې قادیانیان نن سبا ډېر په کثرت سره روان دي او خاص کر په پاکستان کې. او انشاءالله تعالی د دوی دا ناپاک عزایم دا به موږ کامیابېدو نه پرېږدو. انشاءالله تعالی موږ به د خپل قرآن حفاظت کوو. د قرآن حفاظت ذمہواري الله تعالی اخیستې ده. الله تعالی قرآن مجید کې فرمایي وقرآن مجید فی لوح محفوظ او ان انزلناه او ان له لحافظون. الله تعالی ما قرآن نازل کړی دی او زه د قرآن حفاظت کومه، ذمہواري الله تعالی اخیستې. لیکن موږ تاسو لم دا فرض جوړیږي چې موږ هم داسې قسمه عزایم چې د خلکو کم دي هغه ناکام کړو او دغه خلاف د خپل ایمان مطابق د خپل وس مطابق چې کوم دی هغه اواز اوچت کړو. جزاکم الله. یو پیر بیا د عرض ده چې دا ویډیو مخکې شیر کړئ. نور